نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زمار الجمع الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نن دخلكو سوالون دي او ډیرو کسانو یارانو دوستانو وکړل نو ما ذهن کې دا سوچو کو چې یاره په دې باندې یو بیان پکار دی نمبر 1 امام جمع ورکی سوال امام جمع ورکی نو مقتدیان دا وای چې مونږ په دې امام پسې دا مونږ وایو که سورۃ فاتحه او که بنه وایو امام پسې به مونږ وایو که بنه وایو دویم نمبر سملګرو سوالونه کړیو چې امام پسې خو مونږه د ډک په پښتو کې وته مونږ ډک رکعات وایو چې سورت وسلسته کېږي فتش رکعات کې بعد چې سورت وسره نه نو په هغې کې به مونږه سورت فاتحه وایو که به نه وایو څه وکړو دریم ملګرو سوالونه ډېر کړي دي چې مونږه د ماسپخیل او د مازیګر په منځ کې امام پټ منځ وای نو په دې کې مونږ په امام پسې سورۃ فاتحه وایو او په ماښام او ماسخوتن او سحر دا منځ د ښکارۍ د امام نو په دې کې مونږ منځ نه وایو او بعض ملګرو دا سوال کړي دا اوس د علم سره تعلق ساتي دانشور او عقلمندانو خبرو والا چې د ماسپخین او د مازیګر په دې منځ کې دا امام قرات او سورۃ فاتحه په اوچت आवाज نه لولي جهر نه کوي او ماخام او ماسخوتن او سحر منځ کې امام جهر کوي پخکاره منځ وای دا ولی دا وز د علم سوال له دا ولی نو دا یو څو عام خبرې دي او د علم سره تعلق ساتي خو زما فرض دی چې زه به تاسو پوهې کم ځکه عوامي خبرې دي
دا څلورم نمبر سوال به تیرا مخکې کما چې امام په ماسپخین او په مازیګر کې سر منځ وایي پټ خفیه او ماښام او ماسخوتن او په سحر کې جهر کې ښکاره منځ وایي د دې جواب دا دی چې په ابتدا علماء دو نقطې ذکر کړي دي دو وجوهات ذکر کړي دي او دا دی ورکوټ کتابونو نه ذکر کړي غټو کتابونو دا په یو نقطه راغستې دي چې ماسپخین او مازیګر کې امام جهر نه کوي نو په ابتدا د اسلام کې مسلمانانو په ښکارا عمل نشو کولی نو د ورځې به دا کفار ډېر زیات وو مکه کې ځکه د مونږه د اسلام ابتدا د مکې نبی صلی الله علیه وسلم مکه کې پیدا شوی نبوت او رسالت په مکه کې میلاو دی د دین او د دعوت تبلیغ کارم په مکه کې شروع شوی او هغه ځای سنټر د کفر او د مشرکینو نبی صلی الله علیه وسلم خو په داسې تیارو کې دنیا ته راتګ کړی او بیا د دې خلکو اصلاح کړې ده زما ستا د عقل نه بار سوچته نو په ابتدا د اسلام کې به دا کافران ښکاره بارو نو مسلمانانو به چې کله خپل عبادت کوو نو پټ پې ویل ځکه چې په دې کې دا ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم نو دې کې الړي په دې باندې د دې د کافرانو باندې د دې په بوتانو ردو او کافرانو دا برداشت نشوړي حالت خبر نزاع او جګړو تطلا فما خاب ما سوتل او سحر کې به کافران په خپل کورونو کې نو بیا دې کې جګړه او نزاع نه وه ښکاره به مونځ ویلی کېدو الله رب العزت ته د عمل محبوب شو په مسلمانانو تر قیامته پورې عملي کو چې ماسپخین او ماسخوتن کې به امام جهر نه کوي پټ مونځ به وایي او که چېرې د امام نه غلطي وشوه نو بیا پې سجده صح او واجبه شوه ماسپخین په مونځ او مازدیګر کې امام جهر شروع د 3 الفاظو مکالمه وکړه 3 الفاظ ذکر کړل نو دی به د سجده صح او واجبه شوه همدغه شانتې ماښام ماسخوتن او سحر کې امام په پټ باندې مونځ سټارټ کو او د 3 الفاظو مکالمه دې وشوله نو دی وخت کې هم په امام سجده صح او واجبه شوه دا بیل د علم خبرې دي دا یو وجه شو چې تاسو ته ما وویله دویمه وجه دا ده چې په ماسپخین او په مازدیګر کې به امام هغه وخت کې خو دا حالات نه و چې نن زمانه کې کم سهولتونه دي بجلیګانې دي او رڼاګانې دي ماسپخین او مازدیګر کې به رڼا وه نو جماعت مونځ به چې ادا کېدو نو پټ په ادا کېدو امام په ټولو ته ښکاره کېدو چې ښکته شو پاسېدو اقتدا په امام پسې وه او د ماښام او د ماسخوتن او سحر کې به تیاره وه نو امام سے بقرات کوو چې خلکو ته الفاظ ښکاره شي او دې په امام پسې ودرېږي لاندې وبره شي
نو د ماښام او د ماسپښین در دې ترمنځ د تیارو په وجه باندې په دو منځونو کې منځ په پټه دی او په دریو کې په ښکاره دی. دویمه وجه نقطه پکې علماو دا ذکر کړله راځئ اوس خپل اهم مسایلو ته ځو چې کوم سوالونه د عوامو د هغې جوابات. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي احادیث مبارک ده لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وی منز نکی که ده هر آغا چا چه ده پا منز که سورت فاتحه اون ولولی. ده احادیث ده دویم نمبر احادیث دا ده وقراءة الامام وقراءة له. قرات د امام دا قرات د مقتدی ده. مقتدی با سورت فاتحه نلولی. دام احادیث ته قرآن کریم کې الله رب العزت فرمایي چې کله قرآن لوستل کېږي واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. چې کله قرآن لوستل کېږي تاسو وورئ او چوپ شئ چې الله په تاسو رحم وکړي. دا دو احادیث مې د په دې بنا ذکر کړ چې یو پکې اختلافي مسائل دي. ستاسو د ذهن د کولا وهلو دپاره مې د احادیث ذکر کړل. امام چې کله جمع ورکوي نو مقتدی به په امام پسې اقتدا کوي. په مقتدی باندې د سورت فاتحه تر ولدوالین پورې او قرات دا به نلولي په امام پسې دی به چوپ په امام پسې ولاړي. نور چې دین ایت وتړي د لا اله غیرک پورې به دی منځ وی مقتدی بم وی امام بم وی. امام چې نیت وتړي دا دواړه منځ به دی پټ وی. بیا ولدوالین پورې به امام خپل هر څه کوي قرات پم کوي سورت پم لولي. مقتدی به نه لولي. مقتدی به په امام پسې چوپ پات ولاړي. دویم نمبر امام 2 رکعات فرض وکړه یا ماسپښین یا مازدیګر یا ماسخوتن منځ دی. د 4 رکعاتو نیت امام تړلی. ماښام کې د امام د 3 رکعاتو نیت تړلی. د 2 رکعاتو کې امام باندې مطلق قرات فرض دی. سورت فاتحه بیل لوستل دا امام د پاره واجب دی. سورت بیل لوستل دا په امام واجب دی. کچره په دې کې یو پرې خودونو سجده صحو په واجب شوه. به په تش رکعاتونو کې چې 4 رکعاتونو نه امام تړلې نو پاک 2 کې اخرو کې سورت نشتا. یا یو مقتدی دی ځان له د 4 رکعاتو نه تړلې نو دی به د 2 رکعاتونو کې دته اختیار حاصل لې. کدی سورت فاتحه لولې تر ولدوالین پورې وکنه وای چوپ ولاړلې. کتابونو ذکر کړی دی چې دې در ولدوالین پورې چوپ ولاړلې. قرات نه یا دې پس نه کې نور څه دعا لولوي. نو دې وخت کې دا سورت فاتحه په د امام وي او که مقتدی ځان لې نو دې وخت کې په د باندې دا سورت فاتحه مستحب ده نه فرض ده نه واجب ده.
دریم څلورم رکعت دی د امام یا ځل دې مونځ کوي نو دې وخت کې دې پاسېدو د هغې مقدار چوف ولاړ لی بس تحیت دغه شو رکوع ته ښکته شو نو دا ستاسو د یو سوال جواب دی وزن په دې پوهې کوي چې بعضې کسانو راله دا سوالونه ډېر کړلی چې د ماسپښین او د مازدیګر په منځ کې امام پټ رکعتونو پټ منځ وایي نو موږ پسې سورت فاتحه وایو که نه وایو څه به کوو د ماښام او د ماسخوتن سهار کې خو موږ د امام هغې ته غوږ کېدو نو د ماسپښین او د مازدیګر امام پسې به ستا اقتدا ده لاول ذهن دې خبرې ته متوجه کوي چې تر لا اله غیرک پورې ستا د امام منځ یو دی تر ولدوالینه پورې ستا د امام منځ یو دی امام پټ منځ کوي ماسپښین او مازدیګر خو بیا وړاندې قرات دی نو که چیرې امام یو صورت ووایي او مقتدي ځان سره بل صورت ووایي هلته کې ستا د صورتونو ترتیب جدا شي تا ته خو دا الهام نه کېږي چې امام صاحب به دا صورت ووایي او زه پسې دا صورت وویم نو هلته کې د مقتدي او د امام په صورتونو کې تبادله راځي نو په دې وجه باندې یو په دې کې صریحي احادیث مبارکه موجود دی او قرآن کریم موجود دی دې ته په عربۍ کې نص موږ وایو نبی صلی الله علیه وسلم احادیث خو تاسو ته ما یو احادیث ووې چې امام صاحب سورت فاتحه په دې لولست دا واجب ده مقتدی ځان لپاره خو تاسو ته ما د هغه اختلافي د بعض خلک د عوامو ته پیش کړي لا صلات لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وای د سورت فاتحه نه بغیر ستا منځ کېږي نه اختلافي مسائل دي خو لہذا کچره دا په باره د منفرد کې دی انسان ځان له منځ کوي د امام سره ستا د باره صریحي د پیغمبر علیه السلام احادیث موجود دی چې کله امام منځ کوي نو په دې وخت کې تا په دې پسې اقتدا ده که د ماسپښین دی که د مازدیګر دی که د ماښام دی که د ماسخوتن دی او که د سحر دی تو په امام پسې سورت فاتحه او قرات نه لولې چوپ پسې ولاړې نور باقي منځونه به ټول ته لولې امام رکوع ته ښکته شو ته به تکبیر کې الله اکبر به ځان سره زړه کې کې سبحان ربي العظیم به درې پیرې وې ځکه دلته کې ستا او د امام اتفاق یو دی د هغه منځ هم دا دی او ستا منځ هم دا دی الله اکبر د امام هم دغه دی او ستا هم دا دی سبحان ربي الاعلی دا د امام هم دی او ستا هم دی خو ذهن لږ متوجه که بعضې خلک دا سوالونه کوي وس یو ملګری دی هغه وایي چې زما بغیر د سورت فاتحه نه منځ کېږي نه وس دې رالو امام دلته کې رکوع ته روان دی امام رکوع ته روان دی او دې رالو ډایرکټ په امام پسې نیت وتړلو رکوع ته لاړ الله اکبر ویل نورې سم ونه وی صرف تکبیر یې وکړو تکبیر تحریمه او یو تکبیر د رکوع وکړو او دې ډایرکټ لاړ امام پسې رکوع له ده خو نه ثنا وویل او نه سورت فاتحه وویل او نه قرات وویل
د ټولو مسلمانانو چې هر څومره فرقې دي د هغې په دې اتفاق دی چې د دې سړي مونځ وشو نو چې د دې اتفاق دی د ټولو مسلمانانو چې مونځ یې وشو نو د دې نه دا معلومه دا علما ذکر کوي چې په دې مقتدي باندې دلته کې قرات نشتا او کچری علما دام ذکر کوي چې یو مقتدی دی هغه په امام پسې اقتدا نه وکړو اقتدا نه دی وکړو او دې سره علم نشتا ناپوهي ده او مونځ ختم شو هم علما ذکر کوي چې د جماعت د فرضیت مونځ حق ادا شو بعض خلکو دا سوالونه مونږ باندې کړي دي وای چې دلته کې دا امام صاحب رکوع لذي نو دا وای دلته کې دا مقتدران مقتدی چران نو دې په امام پس اقتدا وکړله نو دا خو د عذر دی وځ دې کې عذر دی ځکه مونږ تاسو وایو چې ودرېدل قیام کول دا فرض دی یو سړی صحتمند دی برابر دی بیماری نشتا او دې په ناسته مونځ شروع کو نو په ناسته د مونځ نه کېږي ځکه قیام ودرېدل دا د انسان لپاره فرض دی خو کچری د بیمار دی اوس دا مجبور دی ودرېدی نشي عذر دی نو شریعت کې دی ته عذر وای نو په داسې مسایلو کې به مونږ تاسو د دې بعضې خلکو په دې سوالونو جواباتو کې به نه راسو هغه ورځ یو څو ورځې وړاندې مې فیسبوک غتو فیسبوک او په هغې کې مې یو دوه خبرې د علماو کتلې پته نشته پټکي والي یا به عالمانو یا به عام خلکو خو د خپل پیج د مخکې کولو دپاره هغوی دا پوینټونه کوي نو یو د مړي غسل طریقه خوله نو مکمل غلط خودله ما ورته په جواب کې ولیکل مهمه طریقه دې مکمل غلطه لاولې په خپل زده کا دویم نمبر یو همدغه کس خلکو ته د کفن دفن طریقه ښودله مړه ته د کفن طریقه نو هغه مکمل خو غلطه ښودله الف سے لے کر یا تک مکمل غلطه نو زه دا اوس دا وایم چې د موبایل په خبرو اترو کې به نه راځئ ها یو معلم دی او ته په دې پوهېږې چې دا ښایسته معلم دی فحشان ستا قوي ده هغه که تاسې یو خبره وکړي نو هغه به مستندي هغه تاسې خبره کوي نه نو یو د داسې خبرو نه به ځان ساتئ دا امام تا په امام پس اقتدا وکړه ستا په امام پس اقتدا د مونځ وکړه ده نو دې وخت کې ته د امام ماتح شوې دا ډېرې علمي خبرې دي خو ټایم نشته او ستاسو د عقل نمبر ځکه دا علم غواړي که یو سړی نه امام مخکې رکوع شاته وکړه یا سجده مخکې شاته لاړه
چې د امام نه د مخکې سلام نه ګرځولی وروسته ته سلام وګرځو هم د مونځ کېږي. خو لهذا چې کله تاسو یو خبره وینئ یا د چا نه واورئ نو په هغې باندې د خپل استاد نه یا د معلم نه تپوس کوئ او هغه معلم چې ته په هغې پوهېږه چې دا زما مستند عالم دی زما د جماعت امام دی زه پسې منځونه کوم یا د یو مفتي صاحب نه نو د فیسبوک او د موبایلو په خبرو کې به نه راځئ. تاسو چې دا ما څه ووې دا د دې خلکو د فیسبوک او د موبایلو خبرې دي. هلته واورئ او دلته راشي په مولا باندې اعتراض او سوال وکړي نو هغه سره خو د دې خبرو ناپوهي لا علم وي. او په موږ تاسو دا فرض دی چې موږ د مونځ صحیح طریقې کار او دا زده کو او دا خو عامې خبرې دي خاص نه دي. نو الله دې په ما تاسو له د عمل کولو توفیق را نصیب کړي.